یو صحیح فیصله م کړې ده انشاءالله یو ځای به د پښتون کال د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد به کوو به او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لار روانو به ما نه مخکې مشتاق رول خبرې وکړې صدام خان یو ډېر ښه کارکون یو ډېر ښه سیاسي ملګری دی د دې راتلو سره به مونږ نور هم مضبوطېږو او زمونږ چې دا تمه ده چې دوی به د پارټۍ د پرمختګ لپاره د پارټۍ د مخکې تلو لپاره به خپل فعال کردار به ادا کوي به او انشاءالله د دوی راتلو سره به نور هم پارټي دلته کې مضبوطېږي به انشاءالله ما نه مخکې حمید خان هم خبره وکړه چې دا تورنځی د قومي وطن پارټۍ ګډ او ګډ دی او انشاءالله ګډ به وي به عزتمندو که موږ وګورو نو د تیر الیکشن چې وشو جنرال الیکشن هغه وخت کې ټولو سیاسي پارټیو دا وویل چې دا الیکشن نه وشوی او دا سلیکشن شوی او دا پارلمان چې دی دا هغه لحاظ سره د خلکو نمایندګي نشي کولی یو داسې کس ته حکومت حواله کړی شو چې 2 کاله مخکې هغه وی چې را روان وزیر اعظم زه یم او دا به هم دعوه کوله چې را ټولو مسلو چې هغه وزیر اعظم جوړ شوي دی په دې 15 میاشتو کې خو موږ څه داسې ونه لیدل چې موږ ووایو چې واقعي دا ملک په صحیح لارې باندې روان شو کومه دعوه چې ده کوله چې موږ به یو خودمختاره خارجه پالیسي اختیاروو هغه هم زما خیال دی چې دا د ملیشیا کوم کانفرنس نه چې ډېر انحصار شو نو هغې سره ثابته شوه چې څومره خودمختاره پالیسي زموږ شته کم طریقې سره چې ده به وی چې زه چې راشم ټول هر څه به ټیک شي ملک په صحیح طریقې سره روان شي معیشت به ښه شي 1 کروڑ نوکرۍ به خلکو له زه ورکومه 50 لکه کورونه به زه جوړومه نن 15 میاشتې پس ته زما خیال را دي چې دې تورنځو کې دې غریبانانو نه تپوس وکړي چې د دوی په ژوند کې څومره فرق راغلی دی او کوم مشکلات د دوی حل شوي دي نن ګراني چې ده هغې کې رس طرزه اضافه کېږي لګیا کاکا خبره د وړو وکړه دومره فرق راغلی چې سړی حیران شي چې څنګه به د سبزو وګورئ د هر یو شی چې تاسو تپوس کوئ د بجلی قیمتونه د ګیس قیمتونه عجیبه خبره خو دا ده چې مخکې به دا خبره کېدله چې یاره 5% اضافه وشوه 10% اضافه وشوه اوس چې اضافه کوي وایي 100% اضافه وشوه 200% اضافه وشوه دا خو موږ چېرته نه اورېدل بل خواته چې بیا ګورو نو ده به ویل چې زه به قرضه نه اخلم او که ما قرضه واخیستله او خصوصا د IMF نوم به یې اخیستلو چې که IMF ته زه لاړم نو زه به د هغې نه خودکشي به وکړم خو IMF ته به نه ځم نن یې خالي د IMF نه قرضه نه ده اخیستې نن یې ټول زموږ وزارت خزانه زموږ ټول معاشي پالیسۍ چې دي هغه IMF ته حواله کړي دي او قرضې چې دي په هغې کې چې کومه اضافه وشوه 10 خربه روپۍ په دې 15 میاشتو کې واخیستل شوه دا د پاکستان 50% په قرضو کې اضافه وشوه ده خو به وایي چې بهی دا نور حکمرانان چې دا کرپټ دي دوی لا صرف د کرپشن لپاره قرضې اخلي او نور د خلکو باندې هغه پیسې نه لګي نن ته موږ دا تپوس کوو چې دا 10 خربه روپۍ چې دې ملک ته قرضه واخیستله نو په دې خلکو خو نه لګېدلې د دوی په مشکلاتو کې خو څه کمی نه دی راغلی
نه څه داسې لوی پراجیکټ موږ وکتل چې ډېر لوی څه روان شوي چې موږ وایو چې یاره ملک ترقي کوي لګیا دی نو دا پیسې چېرته لاړلې آیا دا د دې پیسو دې حساب موږ راکولی شي چې دې قوم باندې دا پیسې لګېدلې دي او که نه دي لګېدلې او بل خوا ته وزیران یې چې دي بل ورځ به شوکت یوسفزۍ خبره تاسو اورېدلې د ګرانۍ د دوی کم از کم دا دغه خو دې وکړي چې زه مونږ ته احساس دی چې او ګراني شوې ده هغوی زر د هغې یو حل وباسي کله وایي فاین وړه مه خورئ وایي چې دا معده خرابوي کله وایي چې 2 روټۍ مه خورئ 1 روټۍ خورئ عجیبه هغه وزیر خزانه چې دی هغه وایي چې 19 روپۍ کیلو ټماټر میلاویږي چې دا حل شي نو خلکو به څه تمه دوی نه دغه شي ما نه مخکې حامد خان خبر وکړو چې ستاسو لوکل ایم پی ای وایي چې موږ اپوزیشن کې یو او موږ ته فنډ نه میلاویږي زه ته دا تپوس کوم چې هم ستاسو پارټۍ هم مسلم لیگ نواز هم پیپلز پارټۍ خو 15 منټو کې دننه په دې لاین کې لګېدلي وو چې د آرمي چیف دا دغه چې دی بل څنګه نظر پاس کړو او دې کې څومره خپل نمبرې جوړې کړو نو هغې لپاره خو تاسو د پی پي کې له ووټ ورکولو تیار وی او بلکل داسې په لاین کې لګېدلي وی دومره ټایم چا نه تېر و چې یاره هغې باندې څه خبرې وکړو یا د وکړو د دغې لپاره خو تیار وي چې د خلکو د مسلو د حل خبره راځي نه وایي چې یاره موږ اپوزیشن کې موږ ته فنډ نه میلاویږي دا د کوم ځای دغه دی بهي دا به تاسو اوس دغه کوئ موږ هغه وخت کې هم دا ویلو چې دا سلیکټډ پارلیمنټ دی خالي سلیکټډ حکومت نه دی سلیکټډ پارلیمنٹ دی او نن دا خبره ثابته شوه چې کوم طریقې سره دا بیل پاس کړی شوی دی دې دا ثابته کړه چې دا سلیکټډ پارلیمنټ دی دا د عوامو مسایل نشي حل کولی دا د عوامو په مشکلاتو باندې نه پوهېږي دوی صرف د خپل مفاداتو لپاره دغه ځای کې ناست دي مونږ یې دې لپاره امدا مطالبه کوو چې 15 میاشتې مونږ وکتلې بس دی نور دې ته اوس دغه نه یو د دې ټولو مسلو حل اوس چې دی هغه دا دی چې حقیقي جمهوریت دلته کې راشي چې صحیح معنو کې د عوامو ترجماني کولی شي هغه رامخکې شي هغه قیادت رامخکې شي صحیح الیکشنز وشي او هغوی ته دا اقتدار حواله کړی شي نو هله به دا ملک ته د مشکلات حالاتو وځي د دې حل دې سلیکټډ خلکو سره نشته چې دوی د هغې حل روباسلی شي نن یې دې ضرورت دی نن د دې شي ضرورت دی چې دا ملک صحیح معنو کې یو فلاحي ریاست مونږ جوړ کړو دا څه چې کوي اوس پرې پالیسۍ وچلې دي د سیکیورټي سټیټ په نوم باندې د سټریټیجیک پالیسو په نوم باندې نور بس ته هغه دغه نه اوس دلته کې چې دی د عوامو چې دی د هغوی د منشا مطابق پالیسۍ جوړېدل پکار دي د عوامو د فلاح او بهبود لپاره پالیسۍ جوړېدل پکار دي هله به دا ملک ترقي کوي به دغه شانتې صحیح معنو کې صوبایي خودمختاري هم دلته کې به ورکول وي چې ورکوټې قومونه چې دي چې هغه په خپله خپو باندې ودرېږي قومي وطن پارټي نن که د پښتون قام د ترقۍ خبره کوي د قام پرستۍ خبره کوي نو موږ د نورو نه بېل په دې باندې یو چې موږ د پښتنو د معاشي ترقۍ خبره کوو د معاشي استحکام خبره کوو څو پورې چې موږ معاشي طور باندې په خپل وسایلو باندې موږ ته صحیح اختیار نه میلو شوی څو پورې چې موږ معاشي طور باندې مستحکم شوي نه یو موږ هغه شانتې ترقي نشو کولی خپل حق هغه شانتې نشو اخیستی نن د قومي وطن پارټۍ قام پرستي د نورو نه په دې باندې بدله ده چې موږ معاشي استحکام خبره کوو او که تاسو وګورئ د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو نه واخلئ تر اوسه پورې که ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب دي کله هم هغوی ته چې موقع میلاو شوې ده ترقي یې راوستلې ده او که نه دې ترنزو خلکو نه زه تپوس کوم هغه وخت کې دا دلته کې موږ سره څوک داسې اوم نه چې الیکشن لپاره ودرېدل یا دغه خو ګیس دلته کې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو راوستو وکړه دغه شانتې نور دا ترقۍ دلته کې روزګار دغه دا ټول تاسو وګورئ نو زموږ سوچ چې دی هغه د ترقۍ سوچ دی زموږ سوچ چې دی مثبت سوچ دی او همدا مثبت سوچ چې دی دا به مخکې موضوع به د حامد خان خبره چې دلته کې به د مثبت سیاست بنیاد به ایږدو به او انشاءالله دا ما دا یقین دی چې د تورمزو خلک چې دي هغه ډېر پښتانه خلک دي هغوی په خپل ښه او بد باندې ښه پوهېږي
او وی کلم خپل د محسن سره چې دی احسان فراموشي نشي کولی انشاءالله را روان الیکشن کې به دوی دا ثابتوي به چې په نورم ګڼ تعداد کې نورم خاندان سره به دلته کې قومي وطن پارټي به کامیابېږي به زه خپل خبرې په دې دوه خبرو باندې ختموم چې هغه ملګرو خصوصا د حلقه 57 نو بیا خصوصا د تورنزو هغه ملګرو هغه کارکونانو چې هغه په هر موقع باندې پارټۍ سره ثابت قدم پاتې شوي دي پارټۍ سره په هر موقع باندې ولاړ دي د جرګو د دباولو باوجود چې دی هغوی پارټي نه ده پرېښې نن موږ هغوی ته سلام کوو هغوی ته یقینداري ورکوو چې ستاسو دا قرباني چې ده دا به موږ همیشه یاد ساتو بلو سره د دې د صدام خان راتلو سره پارټي به دلته نور هم فعال کېږي کومو ملګرو چې په دې کې کردار ادا کړی د پل کردار ادا کړی د هغوی هم زه ډېر زیات مشکور یم انشاءالله دا سلسله به جاري ساتو به هر یو یونین کونسل ته به زه راځم به دلته کې به شمولیتونه به هم کېږي به او انشاءالله دا به ثابتوو به چې دلته کې قومي وطن پارټي ده دلته کې شخصیات نشته دلته کې قومي وطن پارټۍ کارکنان دي او هغوی دا الیکشن ګټلی زه یو ځل بیا د صدام خان او د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم د مشتاق خان او د هغوی د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لږ تنګ وخت کې دا پروګرام یې ارینج کړو انشاءالله راځو به دا سلسله به جاري ساتو ډېره مهرباني السلام زه دلته کې دا اعلان کول غواړم چې موږ به په تورنزو کې انشاءالله تعالی د مشرانو نظر ته مخلم جلد از جلد به کوم موږ د روډ د پاسه د پی کې 57 یو کنونشن کو د پارټي او انشاءالله د امید ساتم چې تورنزو د مسؤلانو پیغام دي زمانه د خوري دا ټول انشاءالله مال په اتفاق باندې کوم دا پروګرام دروځي او دا د روډ د پاسه انشاءالله کو او دا یو تاریخي پروګرام به کوو چې تورنزو په تاریخ کې انشاءالله راشي شي زه ستاسو ټولو ډېره مشکور یم ډېره شکریه ادا کوم صدام خان تاسو لپاره د مېلمنو د ملګرو لپاره دلته کې یو کم چې پروګرام کړی دی تاسو به دلته چې کوم دی راشئ دلته به چې وڅښو او د مشرانو موږ به لاړ شو صدام خان ځای کې به جنډه وخېږو او د مېلمانه موږ سره لاړ شو یو کم چې مشکل را باندې السلام علیکم राधे जी राधे مرګرو دا کوم ملمانه چې دي نو دا دې خوا چې ولا راځي ښه دا بغیر چې ومزه شاید راځي زخمن نظام Era que está tomando ninguna cuerda en parte mucho. لا لا ما هو تدخلوا يو يو مرقين गाड़ी को नहीं ना ना पुलाव से लार पे ला अलग ला वर के गाड़ी के राजा ना किसने वो बात की गाड़ी दावत की थी गाड़ी दे देख मख चला apa saya bolu darah kulo kira
तनवीर खान तनवीरा तनवीरा बंग सरा غالي فاروق اشنا له ورغلي هو بسم الله الرحمن الرحيم